سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. زمال اسلام عزت مند مسلمانان رونو، اللہ رب کائنات عز وجل مسترزما پا کامل ایمان خوشحال کا د ذوالقعدہ میاشت مبارکہ په ختمېدو ده. حضور پاک صاحب الاولاق احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې د ذوالقعدہ میاشت په ختمېدو شي او د ذوالحجې میاشت په راختو شي او چا د ذوالحجې میاشت مبارکه وکتله یا د هغې نه یو ورځ وړاندې سو قربانی نسی د قربانی مستحق وي، قربانی پی واجب وي او قربانی ته اراده وي. نو سلمہ رضی اللہ عنہ روایت دے اغا فرمائی چې حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائی چې تاسو د قربانی اراده وي د چا نو هغه به نکونه او د خپل بدن اضافه ویښته او سر سنت دا به مخکې نه برابر کی چې په هغه لس ورځو کې بیا نکونه هم نه کټ کوي، د سر ویښته هم نه کټ کوي او دغه ځان برابر کی چیرې قربانی څوک نیسي هغه لپاره پکار دي چې په دې باندې عمل وکړي او دا ویښته د قربانی په ورځو کې په هغه لس ورځو کې د ذوالحجې د میاشتې په لس ورځو کې تر د اختر د مانځو د قربانی پورې بیا خپل ویښته نه کټ کوي، نکونه نه کټ کوي. دا یو مستحب عمل لی که یو سړی قربانی نه نیسي او هغه وایي چې زم دا ویښته نه کټ کوم ځکه خلک او حضور پاک علیه السلام فرمایي دی او د قربانی خلک هم دا نه کټ کوي، هسې زم بطور ثواب نه کټ کوم نو څه ګناه پکې نشته، خیر ثواب ورته ملاویږي. اگر که قربانی نه نیسي نو او یاره احترام کوم ادب ساتمه نه کولی شي. نو دغه ورځ چې کوم دی د میاشت د ذوالحجې مبارکې د راختو والا ده، کوشش دا وکړي چې دغه نکونه سر سنت مخکې نه برابر کې. بیا دویم مسله په دې کې دا ده چې کوم درس مونږ شروع کړی د قربانی باره کې هغې کې دویم درس په دې کې دا دی چې یاره د قربانی څاروی به د هر قسم نقصان نه پاک وي. د قربانی څاروي ته به هیڅ قسم نقصان رسېدلی نه وي. په هغې کې که د څاروي ښکرونه مات شوي او دماغو ته نقصان نه وي رسېدلی نو قربانی پی بیا جائز ده، او که دماغو ته نقصان رسیدلی وي نو قربانی پی بیا جائز نه ده. او یو هغه څاروی چې بغیر د ښکرونو نه یعنې ښکرونه یې نه وي پیدایشي نه وي، ښکرونه یې پیدایشي نه وي نو بیا پې قربانی جائز ده. او که یو ښکر یې مات شوي وي او یو ښکر یې موجود وي نو بیا پې قربانی ځکه نه جائز نه ده چې هغه نقصان پکې دی، خلکو ته بد ښکارېږي، د هغه په حسن کې کمی پیدا شو نو هغه څاروی خلکو ته بد ښکارېږي، دې له خاطره بیا په هغه باندې قربانی جائز نه ده. دغه شان دویمه مسله
که د څاروي غوږونه پیدایشي نه وي غوږونه پیدایشي نه وي نو قرباني پې جایز نه ده او که واړه واړه غوږونه وي پیدایشي واړه واړه غوږونه وي نو بیا پې جایز ده او چې یو غوږ یې کټ شوي وي نو هغه غوږ به 3 حصې کي که 2 حصې موجود وي او یو حصه پکې نه وي نو خیر دی بیا جواز لري دریمه مسله که د څاروي که د څاروي دواړه غوږونه یا یو غوږ د نیم نه زیات کټ شوي وي د نیمې نه زیات کټ شوي لکه 3 حصې کې نیم نشته یو حصه موجود دی نو بیا پې قرباني جایز نه ده او کو 2 حصې موجود دی یو حصه کټ شوی نو بیا پې جایز ده د نیمې حصې نه زیات موجود دی نو بیا پې قرباني جایز ده دا شان که چې د ګډ یا د ګډې لم او د بیزې او د غوا او د میخې او د اوښ لکې د نیمې نه زیاته کټ شوي وي نو قرباني پې جایز نه ده او که کمه کټ شوي نو بیا پې جایز ده مثال لکې به 3 حصې کې 2 حصې موجود ده او یو حصه نشته نو بیا پې قرباني جایز ده او که 2 حصې کټ شوې وه او یو حصه موجود وه نو بیا پې قرباني جایز نه ده که نقصان پکې واقع دی خلکو ته بیا بد ښکارېږي دا شان د غوږونو مسله وشوه د لکې مسله تېره شوه اوس مسله په دې ځای کې چې د غاښونو مسله ده یو څاروی دی هغه ښه سرب دی حسندار دی مزیدار دی ګیا خوړلی شي او 2 کاله عمر برابر دی خو غاښونه یې نشته یعنې هغه 2 غاښه خلک چې منډۍ ته لاړ شي او څاروی علي نو مخکې هغه شونډک وله ونیسي غاښونه یې وګوري چې غاښونه یې کړي دي که نه دي کړي نو عمر یې برابر دی 2 کاله او غاښونه یې نه دي کړي په 2 غاښه باندې نه خوراک کولی شي نو کتابونو ذکر کړی چې کم ځناور عمر برابر وي او غاښونه نه وي او خوراک کولی شي او سرب وي مزیدار وي حسندار وي او غاښونه نه وي نو قرباني پې جایز ده په وجه د دې جایز ده چې خوراک کولی شي نقصان ورکې نشته او سرب دی مزیدار دی حسندار دی نو بیا پې قرباني جایز ده او هغه څاروی پرېښودل نه دي پکار اکثر منډۍ کې خلک څاروي خوښ کي ښه مزیدار څاروي مزیدار چې غاښونه یې وګوري هو د غاښونه نشته نو بیا یې پرېږدي د باندې قرباني نه کېږي د غاښونه نشته مالک به ورته وایي چې بھائی دا ما ساتلی دی او د 2 کالو نه بر عمر یې دی ښه به ورته هغه تصدیق کوي او د وینې غاښونه نشته مزیدار څاروي بیا پرېږدي نو چې غاښونه یې نه وي خوراک کولی شي مزیدار دی حسندار دی برابر دی په غوښه په هر څه برابر دی عمر یې برابر دی نو قرباني به بیا جایز ده بیا پرېښودل نه دي پکار څلورم مسله که څاروي لیوني وي او د لیونتوب په وجه خوراک نه کوي د لیونتوب په وجه باندې خوراک نه کوي نو په دې څاروي باندې قرباني جایز نه ده او که خوراک کولی شي نو بیا پې جایز ده ځکه چې خوراک کوي نو بدن ته به قوت ملاویږي غوښې برابرېږي هډوکي برابرېږي حسن یې برابرېږي نو بیا قرباني پې جایز او چې خوراک نشي کولی او لغل ببل شي او کمزوري شي ټپ شي نقصاني شي نو نقصاني څاروي به قرباني دپاره نه لې هغې نه به پرهیز کوي 5مه مسله که د څاروي پوزه سپېږمه کټ شوي وي سپېږمه پوزه یې کټ شوي وي سپېږمې کټ شوي وي نو قرباني پې جایز نه ده په دې ځای باندې اکتفا ده دا د قربانۍ مسلې د خیر څخه شروع دي دا اورې او دوستانو ته شیر کوي چې هغې ته پیدا واخلي دا یو صدقه جاریه ده چې یو سړی مسله اوري او بل ته یې وښایي یا بل ته یې ولیږي او هغه وګوري هغه ته فایده والي څومره ثواب چې د دې ویونکي کېږي
او هغه د اورېدو ثواب کېږي، نو بل ته چې ورسي هغې ووري هغه پې عمل وکړي هغه نه ثواب بیا د هغه هم کېږي. نو پیدا ترې اخیستل پکار دي، دا مجربې مسلې دي، دا پرچه باندې روانې دي. ها نو میاشت مبارکه د ذوالقعدې په ختمېدو ده او د ذوالحجې میاشت په راختو ده. اوله مسله په دې کې دا ذکر شوه چې یاره ویښته د سر سنت او کوم اضافه بدن باندې کوم ویښته دي خفیه پټ نه هغه به لرکۍ په وجه د دې چې هغه 10 ورځو کې بیا دا ویښته نشي کټ کولی. څوک چې څوک قرباني نشي په هغې دپاره. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیه.